أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دی ترشوی آیت کې الله رب العزت د قبله د بدلیدو په فائدو کې او فائدہ دا ذکر کړی و ولي اتم نعمتي علیکم. الله رب العزت ویلو چې د دې بیت المقدس نه بیت الله ته تاسو قبله مې راوګرځوله، حکم مې دتو چې دې خامخ کیسه د پاره چې زه باندې خپل نعمت پوره کم او بل دعوا ولعلکم تهتدون چې تاسو به هدایت شئ. اوس کما ارسلنا فیکم رسولا دی کې الله رب العزت د یو لوی نعمت تذکره کوي دغه نه او د لوی د هدایت د ذریعہ تذکره کوي چې هغه پیغمبر دی. الله فرمای قبله مې دله بهتر وګرځوله، نعمت مې در باندې وکړه او د هدایت ذریعہ مې وګرځوله څنګه چې پیغمبر په تاسو کې را لېږلی دی او هغه سبب د نعمت او سبب د هدایت دی. کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې موږ را لېږلی دی تاسو کې رسولا منکم یو پیغمبر ستاسو نه چې انسان دی. لکه پیغمبر علیه السلام انسانو انما انا بشر یتلو علیکم آیاتنا چې لولي پتا سو آیتونه زمونږه ويزکیکم او پاکی تاسو ويعلمکم الکتاب والحکمت او تعلیم درکې تاسو له کتاب او د حکمت. د حکمت نه مراد سنت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. سوزی مواری د نبی علیہ السلام یتلو علیکم آیاتنا چې تاسو باندې زموږ آیتونه لولي، بل ويزکیکم پاکی تاسو. انسان کی مختلفی بیماری دي، د ټولو نه خطرناکه بیماری هغه د شرک دا چې د انسان روح ته ولګي، انسان په تباہ کیږي او د بګندګي کې هم ځکه الله قرآن مجید کې بل دی کې فرمای انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکان پلیت دي چې تاسو نه مسجد حرام ته را نشي. الله یزکیکم پاکی تاسو لره ويعلمكم الكتاب او تاسو له تعلیم درکې د کتاب. د پیغمبر ذمہواری تعلیم د کتاب د الله هم. ډیر منکرین د قران هغه دا وایي چې د پیغمبر ذمہواری بس صرف داوا چې آیتونه ولولي او کتاب د الله راورسي، باس نور د پیغمبر هیڅ ذمہواری نه و. وی پیغمبر بشر نه کوي، مطلب بنه بیانوي او په خپل لګي مختلف مطلبونه وایي. وای زما فکر پکې دا دی نو الله وی يعلمکم پیغمبر می دل را لګل چې تاسو له تعلیم درکې. ويعلمکم الکتاب چې تعلیم درکې تاسو له کتاب والحکمت او د سنت. ويعلمکم تاسو له تعلیم درکې ما دا غسل ان تکونو تعلمون چې تاسو په نه پوي دی. فذكروني یاد کئ ما اذکرکم زب یاد کم تاسو ما یاد کئ په عبادت او بندګۍ نو زب یاد کم په نعمتونو. فذكروني ما یاد کئ په منلو د توحید زمان اذکرکم زبم یاد کم گناهونه به معاف کم او جنت بدل درکم. واشکروا لی زما شکر ادا کئ ولا تکفرون نا شکر مکوئ. شکر د الله د نعمتونو ادا کئ او نا شکر مکوئ. او لوی نعمتونو د الله رب العزت نه پدې دی کې لوی نعمتونه یو د پیغمبر بل د قبلی د دې دواړو قدر وکړي. د پیغمبر سره الله رب العزت د کتاب تذکره هم وکړه نو چې قران هم وي، سنت د رسول الله هم وي او قبلهم بیت الله. نو د دین لوی نعمتونه د الله رب العزت په انسانانو باندې نور نشي کېدی. الله دې شکر ادا کوي، قبله تمخ کوي، موس کوي، کتاب د الله وای، سنت د رسول الله زده کوي، نتیجه به سروزي، نتیجه به دای لکه مخ کې ذکر شو لعلکم تهتدون. الله دې زموږ د ټولو کوم چې زموږ د الله مطالبه ده چې فذكروني اذكركم واشكروا لي، خدا دې الله موږ له توفیق راکړي چې موږ د الله ذکر وکړو، شکریا د نعمتونو ادا کوو، نه شکر د الله ونکړو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.